د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا د پیښور ښار جمخانه کرکټ ګراوند دی او دلته روزانه په بنیاد باندې په مختلفو وختونو کې واړه ماشومان زه به دا ووایم چې د 15 کالو نه واخله تر 20 کالو پورې بلکې د هغې نه زیات عمره خلک هم چې کوم دی هغوی دلته راځي او دلته کې پریکټس هم کوي، ورزش هم کوي او د خپل صحت د برقرار ساتلو لپاره دلته چې کوم ټرینرز دي د هغوی نه ټریننګ هم اخلي. کتونکو نن هم زما راتګ جمخانه کرکټ ګراوند پیښور ته وشو. دلته کې دا واړه ماشومان تاسو ته په نظر راځي، د لوبو شوق هم لري او بیا داسې لوبې نه کوي، لوبه هم داسې کوي چې په راتلونکي وخت کې د خپل هیواد لپاره په قومي ټیم کې یا انټرنیشنلی څومره چې بین الاقوامي لوبې دي په هغې کې دوی یو ښه کردار، یو ښه لوبغاړي په توګه باندې هم مخې ته راشي. دا یو مشهور قول دی چې د کم قامونو میدانونه آباد دي نو د هغوی هسپتالونه شاړ وي او په پیښور کې هم د لوبو د هلې ځلې په څه ناسه صورت کې تاسو ته په نظر راځي، خو صرف خبره د دې ده چې مونږ دلته راشو او بیا د دې لپاره په حکومتي توګه باندې چې کوم دلته هلې ځلې هم کېږي او د دې نه مونږ ځان خبر کړو چې د یو روغ صحت او د صحتمند ژوند لپاره د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی نو هغه څه دي، هغه لوبې دي او دغه لوبو ته وخت ورکول او خپل بچي د لوبو میدانونو طرف ته راوستل، دا د مور پلار ذمهواري هم جوړیږي. ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ دا جمخانه کرکټ ګراوند پیښور دی او پیښور کې دلته کې په مختلفو دا غټ ګراوند زه تاسو ته ښیم، دا د ټولو نه غټ ګراوند دی. دلته کې میچونه هم کېږي، د کرکټ میچونه هم کېږي او بیا مختلف دلته چې کوم ټیمونه دي هغوی راځي، مختلفو وختونو کې ټورنمنټونه هم کوي. اوس هم یو ټورنمنټ روان دی د پیښور پریس کلب چې کوم صحافیان دي هغوی دلته کې په مختلفو ټیمونو کې تقسیم شوي دي او پر خپل مینځ کې د میچونه کوي. دا سایډ ته چې تاسو ګورئ د ګراوند هغه سایډ ته د میدان هغه سایډ ته تاسو ګورئ نو دا واړه ماشومان دا د پیښور اوسیدونکي دي او دوی دلته کې په سخت بال باندې کوم چې موږ هارډ بال وایو که نه په هغې باندې دوی لګیا دي، پریکټس هم کوي او دلته کې دغه نیټ لګېدلو دغه ننداره هم تاسو ته ښیو. دغه یو کلاړي تاسو ته مخې ته راځي چې هغوی ورزش هم کوي. نه صرف دا چې موږ کرکټ کوو بلکې د کرکټ لپاره څه لوازمات هم دي او دغه لوازمات د ورزش په صورت کې د خپو ورزش شو، د لاسونو ورزش شو او بیا ورسره د شولډر چې کوم موږ ورته اوږې وایو د هغې ورزش شو، دا هم ډېر زیات ضروري دی او د دې مقصد هم دا دی چې کله هم تاسو کرکټ کوئ یا څه نورې لوبې کوئ، والیبال کوئ، فوټبال کوئ، نو که ستاسو وجود د هغوی سره عادت نی نو الله مکه ستاسو وجود ته نقصان هم رسیدی شي او د دې لپاره د پوره یعنی د برابر ټریننګ ضرورت چې کوم دی هغه هم دی. دغه ملګري تاسو وینئ دا هم ورزش کوي، دی ته ډنټونه وایي، ډنټونه هم وباسي او د هغې نه پس بیا د پریکټس د لوبو یعنی کرکټ پریکټس دا سیشن شروع کېږي. په کرکټ موږ خبره ځکه کوو ګرانو کتونکو چې دا جمخانه کرکټ ګراوند دی او د کرکټ په ګراوند کې به کرکټ تاسو وینئ، بالونه به وینئ، بیټ به وینئ، بیا دغه واړه غټ کلاړیان چې کوم دی هغه به تاسو وینئ. دغه یو ملګری هم ماته ګوري دا هم کلاړي دی او بیا دغه واړه لوبغاړي چې کوم دی دلته کې دوی دغه ټریننګ حاصلوي. دا تاسو ته یوه ننداره زه کوم. ګرانو کتونکو
که د پیښور خبره مونږ وکړو کنه نو پیښور کې خو دا خلک دې سره بلد دي یا هغه مور پلار چې هغه د لوبو د اهمیت نه خبري هغه خپل بچي دلته راولي هغه ته وخت ورکوي او هغه بیا دلته کې په مختلفو لوبو کې خو دلته په کرکټ کې دوی حصہ اخلي خو که د کلیوالو بیا د پیښور خواوشا کلی که مونږ وګورو نو هلته هم میدانونه شته خو داسې سهولیات نشته او دغه سهولیاتو لوجې له کبله ډېر ښه کلاړیان چې هغه دغه پاسپاندا علاقو اوسېدونکي دي هلته کې اوسېږي پریکټس یې کوي خو هغه شان پریکټس هغه شان ټریننګ دي ته نه ورنصیب کېږي کوم چې د پیښور سره نږدې یا په پیښور کې اوسېدونکو کلاړیانو ته ورنصیب کېږي دا هم د حکومت لپاره چې کوم دی یو لمحه فکریا به ورته مونږ وایو چې هغوی ته توجه نشته او که چېرې دغه کلاړیانو ته هم توجه ورکړی شي هغوی هم په دې خبره باندې پوه کړی شي چې لوبې نه صرف د صحت لپاره بلکې د خپل قام د خپل وطن د خپل هیواد د خپل خاورې د سرلوړۍ لپاره او بیا د خپل نوم په نړۍ کې روښانه کولو لپاره چې کوم دی د لوبو کې حصہ اخیستل او بیا مقابله کول چې کوم دی دا هم ډېر ضروری دي دا ملګري تاسو وینئ دا د لوبې نه مخکې منډه وهل ورزش کول دا ډېر یو لازمي جز ګڼلی کېږي کتونکو څنګه چې ما خبر وکړه کنه دا اوس تاسو ګورئ دا شمع کرکټ کلب دی دلته کې بیا د دې دغه نت لګېدلی دی او دلته دې شمع کرکټ کلب کې چې کوم لوبغاړي دي هغوی دلته لوبې کوي نو بیا د هغوی دپاره دلته دغه نت هم لګولی شوي او دوی بیا دلته پریکټس کوي مختلفو وختونو کې راځي مازدیګر هم راځي سهار هم راځي اوس د کچا غرمې ټایم دی او دلته کې بعض ماشومان داسې کلاړیان داسې چې هغې سکولونه هم وي او له سکولونو له کبله چې کوم دی نو هغې نشي راتلی بیا د دغه کلبونو ترمنځ چې کوم دی بیا باقاعده مقابلې هم کېږي او دغه مقابلې بیا په صوبایي سطح باندې ضلعي سطح باندې بیا په د ملکی سطح باندې بیا دغه مقابلې کېږي په بیا که تاسو ګورئ نو مختلف ادارې چې کوم دي بینکونه چې کوم دي بیا دغه کلاړیان دوی اخلي او دوی ته تنخواه هم ورکوي او بیا دا لوبغاړي د دې جوګه کېږي دې ته دومره حوصله افزایي ورکړی شي دومره ټریننګز ورکړی شي چې بیا دوی په قامي ټیم کې یو ښه لوبغاړي په صورت باندې مخې ته راځي او بیا د خپل قام د خپل وطن د خپل خاندان نوم چې کوم دی هغه روښانه کړي دغه تاسو ګورئ دا هم د مختلفو کلبونو سره دغه ماشومان دغه کلاړیان دغه لوبغاړي تعلق لري او دلته کې اوس د پریکټس لپاره راغلي دي چې د خپل روښانه سباون لپاره یا خپل راتلونکي وخت مستقبل چې کوم دی هغه د رڼا کېدو لپاره چې کوم دی دغه هلې ځلې هم شروع کوي سبق هم وي او بیا لوبې چې کوم دی نو هغه هم کوي نو لوبې هم ضروری دي پخوا به خلکو ویلي چې څوک ډېرې زیاتې لوبې کوي که نه نو هغه نواب یا ښه لوی انسان ته نه جوړېږي غټ انسان ته نه جوړېږي او وایي که نه پړوګې لیکوګې بنوګې نواب کھیلوګې کودوګې هوګې خراب خو نن سبا که تاسو وګورئ نو وخت چې کوم دی هغه ډېر تېز شوی دی او بیا د ساینس او ټکنالوژي دور دی په دې کې نن سبا د زیاته توجه چې کوم دی چونکې مشیني دور دی او بیا مشیني دور کې زیاته توجه لوبو ته ځکه ورکول پکار دي چې مونږه ماشومان بجاره دی نه چې په کمپیوټر گیمونو یا د موبایل په گیمونو کې هغوی هغوی اخته کړي دي اموخته کړي دي او هغوی دغه گیمونو نه کوي نو د دغه گیمونو نه بهتره دا ده چې مونږه د لوبو طرف ته او بیا د تعلیم طرف ته چې کوم دی د ایجوکیشن طرف ته دغه ماشومان مونږ راولو نو دې کې د ټولو نه غټه فایده به مونږ ته یوه دا وشي چې دغه ماشومان به د مختلف قسمه نشو جرمونو نه بچ پاتې شي بل د هغوی تعلیم به هم وشي او دویم دا ده چې څنګه په تعلیم کې چې کوم دی ته نواب جوړېدلی شي که نه نو دغه شان بیا که ته یو ښه لوبغاړی د یو ښه لوبغاړي په صورت کې ته مخې ته راځې نو بیا ته یو ښه لوبغاړی هم جوړېدی شي او بیا ته نه صرف د خپل ملک کام نوم روښانه کولی شي بلکې دا ستا دپاره یو پروفیشنل دا به وایم چې یو ښه جاب تا ته په دې باندې میلاوېدی هم شي خو د دې لپاره هم پریکټس ضرورت دی ټریننګ ضرورت دی او چې کله ټریننګ وي پریکټس وي او بیا مینه وي لګن وي محبت وي نو زما په خیال سره دغه خلک دغه لوبغاړي همیشه کامیابوي
ګرانو کتونکو دا جمخانه کرکټ ګراوند دی او دا مخامخ چې تاسو ته سپین ښکاري دغه اړه بیا بین الاقوامي یعنی د دنیا په سطح باندې چې کوم د نورو هیوادونو کلاړیان راځي زمونږ د هیواد چې کوم د قامي ټیم لوبغاړي دي هغوی راځي او دلته کې بیا دغه میچونه کیږي خلک یې ګوري او د هغې نه پس چې کله د پاکستان پاڼه راځي نو ډېر په ګڼ تعداد سره وطنوال د خپلې مینې څرګندونه هم کوي. نو دا وخت موږ د جمخانه کرکټ ګراوند یو راوند هم وکړو ورسره څه لږ ډېر معلومات هم موږ تاسو ته درکړو. دا هم هغه مخامخ تاسو ته د جنګلو نه هغه غاړه چې ښکاري زه د ګراوند دې سایډ ته یم د ګراوند هغه غاړه چې کوم دي بیا دغه تاسو ګورئ که نه دغه کې واړه او ځوانان چې کوم دي دغه لوبغاړي دي او دغه لوبغاړي دلته کې په دې غرض باندې راغلي دي چې انشاءالله یو ورځ او بلکې هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به هم د خپل خوږ هیواد پاکستان د قامي ټیم حصه جوړیږو او په ټوله نړۍ کې به خپل وطن نوم چې کوم دی هغه موږ روښانه کوو. نو ګرانو کتونکو دغه د جمخانه کرکټ ګراوند دغه ننداره تاسو ته مخوده چې دلته ټریننګ سیشنز چې کوم دی هغه هم شروع دي او ورسره چې کوم دی نو دغلته کې میچونه هم شروع دي او کلاړیان هم په ګڼ تعداد سره چې کوم دی هغه دلته راغلي دي. وګورئ دغه هلې ځلې چې کوم دی دا به تر اوسه پورې تر ماښام 13 پورې چې کوم دی دغه هلې ځلې شروع دي. مختلف کلبس چې کوم دي کلبونو دغه نیټس لګولي دي او بیا په دې کې دوی ته دغه ټریننګ ورکولی شي. نو ګرانو کتونکو تاسو ته مونږ نن د جمخانه کرکټ ګراوند کې چې کومې هلې ځلې روانې دي د دې په اړه باندې تاسو ته موږ نن معلومات هم درکړه. بیا په بل ویلاګ کې په بل پروګرام کې بیا موږ ستاسو په درانه خدمت کې د خبریال چینل په تھرو چې کوم دی هغه تاسو ته حاضرېږو. تر بل ویلاګ پورې درنه خبریال اجازت غواړي چېرته چې ښاد و آباد اوسئ. د لوی الله په امان. خو یو پیغام چې د خپل صحت پوره خیال ساتئ، ورزش کوئ، لوبې کوئ او خپل بچي هم دې طرف ته راغب کول دا د مور پلار د ټولو ذمواري جوړیږي. نو په کار ده چې دغه ذمواري موږ په ښه طریقې سره سرته ورسوو، خپلو بچو له ښه ایجوکیشن ورکړو، ښه تعلیم ورکړو او هغوی د ورزش او بیا د لوبو دې طرف ته چې کوم دی هغې ته راوستل دا هم خپله ذمواري وګورو. د خبریال او ستاسو نه اجازت غواړي. د لوی الله په امان.